بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، یو اهم مسله ده او مسله دغه د ملګری ته پوس کې چې شکون حرام دی که حلال. نو زما محترمو عربی کې ورته ویلی شي قنفذ. نو د دې شکل په شان د خرګوش سره مشابه دی. هغه شي مشي بم غردي راغردي ما خیال لیدا یو دی. نو که چرته دا مرداری نه خوري یا نور داسې حرام نه خوري نو بیا ورته علماء جایز ویلي دي، لکه تفصیل را روان دی لاندې دا مکمل تاسو واورئ. لکه دانی خوري یا حلال شیزونه خوري بیا جایز دي. فقهاو دې باره کې تفصیل کړی دی. ما لیس له دم سائل مثل الحي وزع وسار الابرس وجميع حشرات وعام الارض من فار والقراب والضبط وغيرهما. او دغه شان دي فقهاو په دې کې دا خبرم ذکر کړی دا ولا خلاف حرمت الاشیاء په دې کې چې کوم د حراموالي سشتنه. اگر که یو حدیث مبارک کې راځي یو صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو د قنفذ باره کې چې دا حرام دی که حلال. نو نبی علیہ السلام دا خبيث دی. خدا هغه نبی علیہ السلام یاد کو چې هغه مرداری خوري. نو په دې کې چې کوم دی دا ضبط امام شافعي صاحب وایي کوم د امام شافعي صاحب خلاف دی په ضبط کې دی وایي چې دا حلال دی. نو لنډه خبره او واضحه دغه را کچا قنفذ یا چې کوم دی شکونو خړو نو جایز دی. ځکه رنگ چې کوم دی د مردار دی نور حلال او جایز دی. نو کله چا طبیعت غواړي خوري نو بالکل خوړی شي. ځکه چې د دې دا رنګ سړی وګوري د مردار ښکاري. نور چې کوم دی جایز دی. نور چې کوم دی دغه تفصیل ان شاء الله تاسو سره ما ذکر کړو. خو زه ولنډه دا وایم چې دا نور څه کم شو خلکو دې ته ضرورت شو. خو بهرحال دا یو مسله و چې تاسو سره ما شریک کړله. کله چا زړه غواړي نو خوړی شي. اگر کرانګي د مردار دی. الله سبحانه وتعالى موږ تاسو په دین باندې پوي کی. والله اعلم بالصواب.